بسم الله الرحمن الرحیم. زما د خیبر پښتونخوا ډیرو درنو خوږو ملګرو د هرې پارټۍ چې الله مخا د وباد لره تاسو سره یو خبره شیر کوم او هغه دا که تاسو ریسنټلی کتلی وي نو د خیبر پښتونخوا شپږ قومي اسمبلی سیټونه دا یې راکم کړل. نو زه په دې پته باندې نه پوهېږم چې آبادي صد د ساته په برځي آبادي صد د ساته چې کوم دی زیاتېږي او دلته کې خیبر پښتونخوا سره د تعصب د دې ریاست د تعصب یو عجیبه غونډه کې اندازه چې د خیبر پښتونخوا شپږ قومي اسمبلی سیټونه دا یې راکم کړل. زه په دې باندې نه پوهېږم چې اخر د آبادي په خیبر پښتونخوا کې په ښکته باندې راغله او په پنجاب کې په بره باندې راغله، خو حقیقت دا دی چې دا ملک چې کوم دی کنه دا د پنجاب دی، دا مونږه پکې اسې ځانه چې کوم دی نو سرونه مات کړل. د پنجاب سیټونه د قومي اسمبلی هغه زیاتېږي او د خیبر پښتونخوا د قومي اسمبلی سیټونه دا کمیږي. اوس د دې ریاست دا کومه فارموله ده؟ دا د پښتنو سره یو ظلم دی، یو جبر دی، یو زیاتې دی. خو زه وایم زما رونو دا د تعصب نه بالاتر به مونږ چې کوم دی دا فیصله کوو، ځکه چې هغه تاسو د هرې پارټۍ که د عوامي نیشنل پارټي یا که جمعیت دی که جماعت اسلامي ده که پیپل پارټي ده او که پاکستان تحریک انصاف دی او که نور دی او که نور دی، د هرې پارټۍ ملګرو ته زما دا خواست دی چې کم از کم په دې خو خبره وکړې که نه. ګوره دا سیټ ګټل او نه ګټل دا ځان له خبره ده، یو پارټي خو بیا ګټي که نه هغه به هم د دې پښتونخوا نه پارلماني سیاست کوي. نو ګورونه چې دا شپږ سیټونه زمونږ کم شو نو نقصان یې چاته دی؟ خیبر پښتونخوا ته دی. د خیبر پښتونخوا د قومي اسمبلی چې کوم سیټونه دغه اکثر دغه به چې کوم دی دا به په قومي اسمبلی کې دا به نور هم راکم شي. د وخت نه موږ سره چې کوم دغه ظلم روان دی او اوس یې خو راسره داسې کلم کله د تعصب یو ریکارډ قایم کو چې د خیبر پښتونخوا سیټونه کم کړل او پنجاب هغه زیات کړل. نو په دې باندې ملګرو اول چې ټول زما چې کوم دی نو غیر سیاسي خبره کو یا مثال خبره د پارټو نه بالاتر خبره کو، دا د هرې پارټۍ د ملګرو مسله ده. په دې باندې تاسو خامخا خبره وکړئ چې د هرې پارټۍ ملګري هغوی دې په خامخا خبره وکړي. ډېره مهرباني.